السلام علیکم ملګرو، تاسو له دې سایډ له دا ویډیو ښکاري محمد حارث چې بل ورځ په ډومبني میچ کې د پېښور زلمي او د کراچي کینګ چې کم میچ و چې کې محمد حارث په محمد عامر باندې چوکه وره. تاسو له دې سایډ له دا ویډیو ښکاري امیر ولوي چوتیا کنزلي ولو کوجیدار یو ښه پلیر نشانی ده. مشران وای کنه چې د خپل خلنه دا هم کلا ده هم بلا ده. محمد عامر د میچ نه مخکې د بابر اعظم باره کې داسې انټرویو ورکړه چې بابر اعظم زما لپاره یو ټیلنډر پلیر دی. ټیلنډر مطلب دا دی ګوره تاسو به کتلی وي په ټیم کې 11 پلیران دي، ختنی کې لړیان ولا کم چې بالران دی بیټینګ نشي کولای دی له ټیلنډر پلیر ویل شي، مطلب دا بالران دی بیټینګ نشي کولای. نو محمد عامر وای بابر اعظم زما لپاره یو ټیلنډر پلیر دی، لکه څنګه چې یو بالر له بالینګ کوم کنه ختنی کې لړیان ولا نو دغه رنګ زما لپاره بابر اعظم هم دی. خو بابر اعظم کچری تاسو هغه میچ وګورئ د پېښور زلمي او د کراچي کینګ میچ کې تاسو وګورئ او بابر اعظم چې په پنځم بال باندې په محمد عامر باندې کومه کور چوکه وهلې ده د ټول میچ تاسو وګورئ دونه خشتر شاټ په ټول میچ کې شانه دی والي څنګه چې بابر اعظم په محمد عامر باندې اکور چوکه واله جی. کله نه چې امیر په خوله باندې دا خبرې شروع کړي د پرفارمنس زیرو شوی دی. مشران وای کنه چې کم سپې غاپ وي هغه چې چل نه کوي. جن محمد عامر هم دغه مثال شوی دی. ګوره هر کلاډي پس د خبرې د ورلد کپ دوران کې به تاسو کتلی مختلف ټي وي شوګانو کې ناس کله بابر اعظم پس خبرې، کله فخردمان پس خبرې، کله شهنشاه پس خبرې، کله حارث رؤوف پس خبرې. د خبرونه د سوځېدو وین راتلو، د خبرونه د بغض وین راتلو. ګوره ټیم نه هر څوک ډراپ کیږي خو بیا د پرفارمنس په وجه باندې واپس ټیم له بیکو کی. تاسو به کتلی انډیا چې کوم د سونه ښه بیټسمن دی ویرات کوهلی هغه ټي 20 سکواډ نه بهر کړی دی جی. روهت شرما د ټي 20 سکواډ نه بهر کړی دی جی. ټي 20 کیپټن یې هاردیک پانډیا جوړ کړی دی او هاردیک پانډیا یو نوې ټیم ټي 20 د لپاره جوړ کړي. نو پس کوي ویرات کوهلی او روهت شرما په ټي وي شوګانو کې ني او هاردیک پانډیا پس به خبرې کوي یا به د انډیا کرکټ بورډ پس خبرې کوي یا به د انډیا چیف سلیکټر پس خبرې کوي. هیڅ کله هم نه دار یو خپل پلیر نشانی ده نه. محمد عامر لو ګوره کنزل بابر اعظم چې پیغه اخرانه بال سټاپ کو هم ولسوي خو چون کې حارث چې کم دی وړو کې لګته او د سینیئر عزت کوي. حارث ولسو نو حارث چې ډومبني بال باندې چوکو ولا چوتیا خو تاسو قتل چې د په کیمرا کې دا ویډیو ماسلو موشن کې کنو تاسو خپل او قتل چې د ولوي چوتیا کې د شنور کنزل ولا هم کړي. حارث چې کم دی هغه ولا بيخي اګنور کو هغه وی تاړو سویل نه دي. ګوره دا رخت کلاړي نشانی دا محمد عامر زټو نه غټ فینوم چې کله د په فکسینګ کې انوالو شو ټو نه زیات په زخه فوم چې کله ټیم له واپس راغ ټو نه زیات په زو خوشال. خو چون کې اوس چې کوم هغه حرکتونه شروع کړي دي د خپل خلې د لاس د ټیم نه بهر شوی دی او کم کس تاسو به کتلی وي د کلی په کرکټ کې هم زمونږ په ټیم کې هم چې یو کسو په خله باندې ډېرې خبرې کول چې ما ورو باسي یا مال بالنګ راکړي نو هغه بيخي زیرو. چې کم کس په خله باندې ډېرې خبرې کوي کنه هغه بیا په ګراوند کې پرفارمنس نه شو کوله او تاسو به کتلی وي چې کم حق لاړی بیا په خله باندې خبرې نه کوي. ادا نه وي چې زو پتا شپک چکیو یا کبالر ادا نه وي زبتا بول کم حق لاړی هغه نشانی دار هغه لوي اکثر هغه شاله نه وي چې زو پتا داسو کوم او زو پتا داسو کوم. امیر په خله باندې ځان ګوره پرفارمنس زیرو او په خله باندې داسې غټي وای. بي پی ایل کې خبالنګ کړي منم وکټ به اشتلی وي یا به پیس وی کلی وي. کراچي کینګ سره کراچي کینګ او د پېښور زلمي چډومبنه میچ محمد عامر صرف یو بال 138 سپیډ کې کړي نور 138 نخکته سپیډ. تاسو به کتلی احسان الله 145 نمبر سپیډ کې بالنګ کوي. نو په مونږ امیر له چانس ورکاو پی سی بي به امیر له چانس ورکوي کنه نو ټیلنټ پر راولي. امیر ټایم بس ته ختم شوی د امیر چې څومره هم فینز دي د امیر پارکتونو په وجه باندې دغه فینز هم دغه نه خپه چې څومره هم دغه فینز دي نو هغه د لپاره سوري ایله پکار دي چې بس د امیر د مرګتیا پریدي. امیر اوسه کې لړی دی نه ګوره په فکسینګ کې انوالو شو دومره غټ ملک ته خرڅ کو په انګلند ته تلاړ دومره غټه جواری دی وکا بیا ته شو ګورو به چې فینس په ترو باندې یا پی سی بي ته چانس درکو ته واپس راغی. محمد آصف سلاره شو هغه هم تاسو را په فکسینګ کې د سلمان بټ سلاره شو هغه هم تاسو را فکسینګ کو نو مو نشانی به خیروک شوی دی. ته شکر وباسه چې لا اوس پی اس ال کې او ته بیا داسې خبره کې په شوګانو کې ني پی سی بي ټارګټ کې پی سی بي پسې خبره کې یا رمیز راجا یا فلانه یا ډنګړې د ملک بدنامي کې دغه ټي وي چینل خو د دنیا ملکونه ګوري ته د ملک بدنامي په انټرنیشنل سطح باندې کې لګي کله یو کلاړي پسې کله بل کلاړي پسې او پرفارمنس دی بیا زیرو وي دغه شاداب ویلي د کراچۍ نه وای میچ بایدل نه منم نن د اسلام آباد او د کراچۍ میچ ته وای زه د کراچۍ کینګ نه میچ بایدل نه غواړم. دا شاداب ویلي چې د هر ملک د هر ټیم څومره هم ټیمان دي په پی اس ال کې د کویټا د ملتان د لاهور د هر ټیم کې چې څومره هم کې لړیان ټول د محمد عامر نه نفرت کوي چې کم کسلم مخه راځي به شکای خامخه کله بال سوینګ را سوینګ کو سیدا ک سوینګ نه کیږي نو بدون ایزی بالونه کوي به دومره ایزی بالونه کول دومره ایزی بالونه 40 رن د 4 اور کې ور کړی دي 40 ک 42. نو دا محمد عامر حواله سره شاړ غونتی ویډیو وه د ویډیو کتلو زیاته مرنه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.